غلا کوي. غلا ډېره بې غیرت کار دی. هر څوک چې کوي د هر ځای چې دی، قسم په خدای دا اوس دا درته وایم، هر څوک چې دی په خلاصو غوږو دې واوري. که زما په دې پروجیکټ کې چا نخره واچوله یا په دې ضلع کې چا په دې کې د مقصد خبرې کولې، پرېږدم یې نه، په خپله دلته راځم ورته کښېنم، بیا یې ګورم چې څوک راځي. نن دلته برمه شروع ده بندې کړه، نن دلته د خښتې دیوال جوړېږي بندې کړه، نن دلته اسپتال جوړېږي بندې کړه، نن دلته د ډي سي دفتر جوړېږي بندې کړه. هلکه څنګه خلک یاست؟ لږ خو خیال وکړئ. عبدالله خان له څوک نه راځي، وایي بدنامه ضلع ده، نه څوک تا له د واده دپاره راځي، نه څوک ستا جنازې له راځي. ولې دا رقم کوئ؟ دا وطن خو پاتې دی، نه زما نیکه دلته ژوندی پاتې شوی، نه زما پلار، خو سړی هغه ښه یادېږي چې هغه د وطن او د ولس خدمت یې وکړي. موږ چې دلته ولاړو، چې اسلام آباد ته ولاړو، ټلیفون رالي، هله نن یې سولر غلا کړی، هله نن یې روډ بند کړی دی، بته اخلي، بتې اخلي، غلاوې کوئ. څوک ستاسو پر لار نشي تېرېدلی. دا ژوند دی کوئ؟ خدای یوه خبره درته کوم، نن دغه راغلی دی، دا معززه سړی، دا د کومه ځایه تاله راغلی؟ دا زموږ پر شکلو نه دی مین، دا صرف ستاسو دپاره چې زموږ دلته زنانې، زموږ دلته ماشومان چې د تکلیفه سوي، د دې علاج دلته نشي کېدلی. تېز ځغلی کوټې ته، پر لاره باندې خدای نخواسته د هغې مرګ وشي، د کوچنۍ د پیدا کېدو ستاسو سره مسله نشته. هغه دلته راځي، ستا سره زنانې ډاکټرې موجودې، د دې حفاظت به څوک کوي؟ د دې کلي خلک به کوي، د دې وطن خلک به کوي. چې چیرې کومه منصوبه جوړېږي د هغه ذمهواري ده. او هسپتال او کالج او سکول دا خو چې په کوم وطن کې نه وي، او وطن پسماندګي لځي، هغه وطن کې د صفا اوبه نه وي، هغه وطن کې ناجوړي زیاتېږي. په کار چې د دې شیانو حفاظت وکړي. د زما خویندې میندې به په عزت وي، زما کوچني ماشومان به په عزت وي، هغه به راغټېږي، هغه ته به زه علاج ورکوم. نن ستا په کلي کې خلک هسپتالونه نه جوړوي، ته یې سولر غلا کوئ، ته یې مشینان غلا کوئ، ته یې پلانی شی غلا کوئ. څوک چې کوي هغه پکار دی چې پر دې چورت ووایي. خدا نے डी सी साहब से नास्ते डी सी साहब से एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ. आज भी मैं डीजे लिवीज से मिला, वजीर आला से भी बात करता हूँ. आपने QRF का आज लिखना है, आपने नहीं लिखा है, मुझे उन्होंने कहा नहीं लिखा है. आज आपने 100 QRF मंगवाना है. मैं देखता हूँ मोहम्मद अली बावड़ी से लेके सलामी तक में कौन इतना बड़ा बदमाश है जो इधर खड़ा होगा, फिर वो चोरी करेगा या फिर वो इधर आके मेरे सामने खड़ा हो जाएगा. मैं खुद इधर आऊंगा, इधर बैठूंगा. और ये भी बता दो सरेआम सब मीडिया वाले, उधर से लेके दुल्हंगी से तोबा चकजई तक कोई भी माई कलाला इधर आके फिर मेरे साथ हिसाब करे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कौन खराब करता है. इधर मैंने लोगों के लिए बनाया हुआ है, दखल को दगद फार में आसानी दफार में जोड़ करी پرون یو راشي ګډ مورس بل را روان دي، درېم سبا بل را روان دي، یو پر هغه کونج ولاړ دي، بل پر بل کونج ولاړ دي، بل پر بل کونج ولاړ دي. هر دلته ما سره دلته دا غږ کوي. مرګ ژوند خدای را کړی دی، څنګه پیدا کړم زما نیټه لیکلې ده، هېڅوک یې نسي بدلولی. الله پاک دیدار دی او چې څوک یې کوي هغه نه کوي. بس خلاصه دا ورته وایم. اوس زه وروره ستاسو ډېره شکریه ادا کوم، مقصد ته راغلی. زه نن په دې پخه شم، پرونه وړ مورز بیا دلته یو واقعه شوي، 3 ورځې مخکې بله یو واقعه شوې. څلور BRC جوړېږي زما د دغې ولاړه، کالج جوړېږي زما د دغې ولاړ دی. مطلب زما نه دی، دا د دې وطن دی. مقصد دا د دې وطن ابادي ده. دا ته د کندهار د هرات څخه ونیسې، دا خلک ګرده راځي در کراچي او در کوټې پورې، که دلته سبا ابادي جوړ شي، د هسپتال ته ولیدي چې دا اباد دی. دغه زموږ وطن دی، دا پښتانه دي، دا ګرده راځي خواران دي. 5 روپۍ نه لري چې د ډاکټر درته ناست وي. دغه ډاکټر صاحب زموږ MS صاحب هم ناست دی، ډاکټر صاحب زموږ د دې انچارج ډاکټر رحیم، دا وایي 14 کاره کېږي، دلته خدمت کوي. دا د په کار چې تاسو میډل ورکړي، د دې د په کار چې هار ور په غاړه کړي چې دومره خدمت کوي. دی راځي نو تاسو ته ناست دي، نن وایي ما بدل کړ. نن ولې دی بدلېږي؟ نو خو دی مجبوره دی چې دا خلک یې تنګوي، خلک یې نه پرېږدي. زنانه ډاکټر درته ناسته ده، په کار چې د دې خدمت وکړي. دا خو زموږ خویندې دي، دا زموږ میندې دي، دا زموږ خدمت کوي. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. په اخر کې ستاسو ټول زموږ وروڼه یاست، زموږ عزیزان یاست، پښتانه یاست، د دې وطن یاست. دا خواست درته کوم چې دلته د خپلو شانو د خپل وطن حفاظت وکړي. خلک موږ ضلع کلاب الله په ډېر عجبه الفاظو یادوي. ده سره موږ ته څوک راځي نه. نن د کور ودان د بخت صاحب په 1000 واره شکریه ادا کوم. او پرېږدم یې نه، بیا یې راولم، د هسپتالونه په آبادوم، دا غټ هسپتال په آبادوم، کوچني کوم عارضیان چې د هغه په آبادوم.
ثاقب صاحب ستاسو کور ودان ډي سي صاحب ستاسو کور ودان ډي ایچ او صاحب ستاسو د ول ګنګ د څومره چې دلته ناست د ګور شکریا دا کوم کور مو ودان ډېره مننه اوس زه خپل ګران منسټر بخت صاحب ته پاس کوم چې د یو څو خبرې تاسو ته وکړي